اوس که تورګل لا پیدا شوی هر ځای کې چې دی خدای دې ورله طاقت او توفیق ورکړي چې ټول خلک د ده ملګری شي او د دوی نه احتساب وکړي او د هر څه دې راوباسي او بس دې عوام باندې تقسیم کړي. بالکل صحیح دي که نه راځي چې موږ ته مخامخ شي که نه موږ خو دا ټول پېژنو وروره ټیکهداران هم پېژنو سړی پېژنو موږ سره دې کښېني مخامخ چې موږ ورته وښیو چې دا تورګل خان دی او که ګل دی او که نواب دی چې دی راووت او دې خلکو تپوس وکړي د عوامو نو موږ د هغه ملګري یو موږ لیدلی نه دی خو موږ د هغه ملګري یو په شاوته موږ ولاړ یو هغه چې په هر ځای کې دی موږ د هغه سره ولاړ یو دا ټول عوام که موږ د بوډاګانې یو که ځوانان یو که جوانان که هر څوک دا ټول د هغه سره ولاړ دي د هغه په خبرو دغه موږ ټول لبیک ته چا سوی نو بس دغه سره موږ په دې خبره اتفاق دی. راځي کرپشن کوي او ځي دنیا پیسې جمع کړي د چا سره دغه نه ټکټ ته سوزکي نه هغه اوس کروړپتیان ارپتیان دي دا کم ځای وي خو ټول کرپشن دی د پاکستان پیسې دي او ټول دې جیبون ته واچولې او یو له ورکوي بل له ورکوي د هغو په نوم باندې لګیا دي پراپرټیانې جوړوي ډېر شی ملګري دي ورسره په خپل نوم نه کوي خو د نورو خلکو په نوم باندې دي کرپشن کوي. او تورګل چې کومې خبرې کوي په دې کې 99% حقیقت دی او دا کم کرپشن او غلاګانې چې د ممبرانو اسمبلی وکړلې دا د ټولې دنیا ته ښکاره دي بالکل صفا دي دوی کم جایدادونه روغ کړو او کم مارکیټونه روغ کړو او دا کمې مختلفو محکمو کې چې دا کم پوسټونه خرڅ کړو دا د ټول قوم ته معلوم دي دا ټول قوم د دوی خلاف راوتی دی انشاءالله پر روان الیکشن کې به دوی د خپل حیثیت پته ولګي. دا دې ته ګوري چې 10 سال مخکې 8 سال مخکې د سړي مطلب د یو عام ګاډي د رکشې مطلب دغه بس نه رسېدو نن هغه بلیونیر دی په کربونو روپۍ دی هغه سره دا کم طرف راغلي دغې خبرې له راغلي پوه شو تورګل دغه خبره کوي چې یاره دا موږ نه وایو چې یاره دې سړي غلا کړله دا هر څه کړله خو چې کم طرف یې راوړل خلکو ته هغه څیز وښایي د هغې ذریعې دې ورته وښایي ټیک ده که نه یو امپیر د هغه 2.5 لک روپۍ تنخواه د میاشتې نور هېڅ نشته دی 2.5 لک 10 سال حکومت یې کړله د هغې نه چې ټوټل ایوریج راوباسې په 10 سال کې د هغې نه 2.5 کروڑ روپۍ نه جوړېږي نن د هر امپیر سره 3-4 لک زیز ګاډي ولاړلي د هغه په یو محل باندې مطلب په اربونو لګېدلي دا شیزونه د کوم ځای نه رالو زما خپل تعلق د پی ډي آی سره دی نو زما خپل هم د خان صاحب دا میشن دی او د هغوی د اواز دی چې احتساب چې کوم دی هغه د ټولو په کار دی دا د خان صاحب په ویژن کې دا خبره شامله ده موږ هم وایو چې احتساب دې وشي بالکل دې وشي چې چا هم غلا کړی دی چا د ملک مال خوړلی دی هغوی بالکل د احتساب په کار دی او ښه په سختۍ سره په کار دی خو د بد مرغه به زه دا ووایم چې زموږ ملک سیستم چې کوم دی نو هغه 75 سال کې که تاسو وګورئ نو چېرته هم د دې اشراف یا چا احتساب ونه کړی شو حالانکه چېرته واړه چې کوم سیکشن 17 ګریډ افسران دي د هغوی احتساب به شوي خو چې کوم په های لیول افسران تاسو ګورئ یا د ډپارټمنټ چې کوم مشران وګورئ یا سیاسي چې کوم زموږ وزیران پاتې شوي دي یا چې کوم زموږ مشران پاتې شوي د هغوی احتساب تر اوسه پورې چا ونه کړو. هر سړی چې دی هغه تورګل دی نن ځکه چې په دې ملک کې د 13 او 80 کالو نه دغه کرپشن سټارټ دی هر سړی راځي ځان پوره کوي او بیا ځي او هم دغه خبره کوي ما غلا نه ده کړې نو دی به اخر تپوس څوک کوي موږ ځوانان به یې تپوس کوو نن زم تورګل یم بل هم تورګل دی بل هم تورګل دی تورګل دغه دی چې د احتساب موږ یو تپوس کوو چې احتساب دی وشي د هر سړي سره دی وشي چې څونه هم خلک راغلی په اقتدار کې د هغو سره د حساب وشي. تورګل چې دی تورګل وایي لول احتساب پر انتخاب نو تورګل تی او تورګل زی ما او ځکه دا تورګل داسې سړی که دا زما استاد په شان سړی نه دی دا دې سرکار را مخامخ کړی دی دا دې نیب را مخامخ کړی دی چې ادارې د سرکار نه تپوس نشي کولی چا نه تپوس نشي کولی لکه حالانکې د دې پورې چې نیب والا ته هم یېرېږي دې نیب والا ټول سرکار دا یو سرکاري کس دی دا دې مخامخ کړی د تورګل په شکل کې خو د چینج خبرې کولې خو نن په عوام کې خپل یو شعور راغی د چینج هغه آغاز انشاءالله په کې پی کې د سواد نه کیږي او دا نن آغاز دی دا وشو انشاءالله په دې کې به موږ ټول سواد کې خیر متفق کیږو دا به موږ مخکې بیایو اول احتساب بیا د هغې نه پس انتخاب دی انشاءالله خو اول به د عوام له دوی چې کوم څه د کوم عمر تیر کړو د څونه مزید چې وکړي د دې حساب به د عوام تک دي ځکه چې هغه دغه زموږ ایم پی آی صاحب کانفرنس کړی چې زه به احتساب کوم احتساب به کوم دې دې نن احتساب په دې نشاط چوک کې وکړي او خپل اساسي دي شو کې هر څه دي شو کې موږ سره یې مخکې ولا موټ ورکړه اوس په ولا بیا ورکړو خو اول احتساب وکړي کم سړی چې غلا چا کړې ده په کار ده چې هغه ته سزا میلاویږي نن که ته وګورې ته که حقیقت ووایو یو میډل کلاس سړی یو غریب سړی چې دی هغه نن د وړو بوجۍ نشي اخیستی نن زموږ خلک په کلو کې په 1400 روپۍ وړه کېږي او هغه مړه نه دي هغې باندې خلک یو بل له سرونه ماتوي
دا دغه وجه ده چې په 80 کال کې زموږ صوبه چې دی نو دا 97 ارب روپۍ قرضدار وه او 987 ارب روپۍ نن قرضداري ده. دا 900 ارب روپۍ دی دوی موږ ته وښیي چې دا کم ځای لګېدلي دي، په کم پراجیکټ لګېدلي دي. بالکل دا خو ښه خبره ده، اول احتساب وشي بیا د انتخاب وشي. او پاتې شوه دا خبره چې تورګل چې کوم نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل دی، نو تورګل زم یم تم بلوم دی ٹھیک شو. نو دا خبره خو داسې ده چې اول د هر سړي معلومات وکړی شي، صحیح شو، اول د هر سړي معلومات وکړی شي بیا دې هغه کار وکړي. اوس مطلب او تورګل چې کومه خبره کوي هغه بالکل په هغه باندې کوي، ثبوتونه ورسره دي، هر شی ورسره دی. نو دا خو خلک چې راوتي نو دا خو لکه هغه ثبوتونه او د څیزونو په بنیاد باندې راوتي دي. خو مطلب هېڅوک هم نه راوځي، چا سبنونه ټایم نشي چې راوځي او خپل ټایم مطلب ضایع کړي.